أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوا للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. سورہ بقرہ آیات نمبر 97 98 99 100 اور 101. ندیزه پوری د سورہ بقرې یو باب ختم شو. پاغي کې د بنی اسرائیل د عقیدې د نقصاناتو ذکر وو چې بنی اسرائیل ستاسو عقیده چې دنو خراب ده، ستاسو پزړه کې د سخی عبادت چې دنو هغه پروت دی او د دې لپاره ذکر کېدل چې بنی اسرائیل خپل عقیدی اصلاح وکړي او عقیده او توحید نه ده، دا ډېر اهم شی دی. د دې لپاره ټول انبیای کرام راغلي د توحید لپاره چې خلق په توحید باندې چې دنو برابر شي او په دې کې به هیڅ قسم نرمي چې دنو هغه نه کیږي د عقیدې په باب کې. دسې به نوې خیر دی که څوک کومه عقیده ولري، خیر دی په دې کې نه چلیږي. که ته هر قسمه عقیده لري خو د الله تعالی سره د هغې څه د قدر قیمت نه یو، د الله تعالی په نیز چې د څه شي قدر قیمت دی نو هغه توحید دی. د دې توحید دپاره چې دی نو پیغمبران ځمکې ته چې دی نو راغلي. دا یو باب و د عقیدې د اصلاح. اوس د دې ځای نه اخوا د رسالت د عقیدې ذکر کیږي، د رسالت او د پیغمبرۍ چې په دې باندې هم يهوديانو چې دنو اعتراضات کوله او دا رسالت په عقیدې کې هم اس قسم نرمي چې دنو هغه نشي کېدلی. نو د دیو د رسالت په عقیده کې هم نقصان و، نو په دې کې به هم اس قسم نقصان چې دنو هغه به نه پیدا کې د رسالت متعلق. د دې آیاتونو مقصد دا و چې يهوديانو د نبی علیہ السلام نه تپوس کړی و، یا بل روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام د دیو مرکز ته ورغلی و په مدینه کې بیت المدراس چې دیو پای کې درس او تدریس کولو د تورات. نو دیو د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو چې پتا باندې وحی چې دنو څوک راوړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې په ما باندې وحی او په ټولو پیغمبرانو باندې وحی جبرئیل امین چې دنو راوړي. نو دی يهوديانو ویلا که پتا باندې چرته میکائیل علیہ السلام وحی راوړل نو موږ منو دی وی چې جبرئیل راوړي د نومګه دا نه منو. ولی دی زنګ په پلارانو په نیکونو باندې چې دنو د عذابونو د قحطونو وحی چې دنو راوړله، نو دا مونږ چې دنو نشو منودلی. یعنی د قرآن په سند باندې اعتراض وکړو او د دیو مقصد دا و چې مونږ د وحی بطلان ثابت کو چې تا د چا کومه وحی کړله نو مونږ دا نه منو، دا زموږ په نسبت باندې صحیح نه دی. نو د نبوت بطلان په خپل چې دنو ثابت شي چې وحی ثابت نشوه نو ستا پیغمبري چې دی نو هغه ثابت نه ده.
نو دا د يهوديانو اعتراضو نو پدې کې چې دنو وس جواب کیږي پدې کې جواب دی پدې آیاتونو کې چې ګوره جبريل چې دا وحي راوړلی پیغمبرانو ته نو دای په خپل دا وحي نه راوړلی دای د الله تعالی په حکم باندې چې دنو دا وحي راوړل نو چې تاسو جبريل عليه السلام سره دشمنی لرئو نو دا د سیدا لکه تاسو چې د الله تعالی سره چې دنو دشمنی لرئو دا د الله تعالی سره دشمنی ده جبريل خو الله تعالی را لګلې ده او بل جبريل چې کوم وحي راوړي نو دا مصدقا لما معهم نو استاد د کتابونو چې دنو تصدیق کيو او بل دا هدایت ده دا هو بشرا للمؤمنین ده پدې کې اوس ناکار او سبدي خبرې نشته نو یو دا د دیو اعتراضو نو پدې کې جواب ورکړل کی او تفسیر کبیر والا امام فخرالدین رازی هغه دا وایو چې دی يهوديانو بویلا چې څنګه جنت زمونږ دا ټیکه ده او زمونږ حق ده لکه مخکې آیاتونو کې تیر شو قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه خالص جنت زمونږ چې ده نو هغه حق ده نو دغه شان دی د نبوت نه دام زمونږ حق ده پکاره چې دا وحي او بني اسرائیلو کې راغلوه دی جبريل چې دنو دا وحي ویوړو په بنو اسماعیلو کې راوړه نو دا مونږ چې دنو نه منو جبريل دا زموږ دشمن دی نو په دې آیاتونو کې څه ده د دې جواب دی او دی يهوديانو به نبی له سلام ته دا ویلا چې مونږ ستاسو سره بغض او حسد او عناد نه کوو بلکې زموږ ټول دشمنی چې نن د جبريل سره ده دا څوک چې تاسو وحي راوړي زموږ ستاسو سره بغض او عناد نشته او نه ستاسو دین منو نه قران او حدیث منو بلکې دا زموږ حق او دا وحي او بل جبريل چې دنه زموږ سره په دی وجه دشمنی زموږ په پلارانو په نیکونو باندې دي چې دنه عذابونه او قحطونه او جهادونه وحي راوړل دام غنه شو منودل او که څوک نرمي خبرې کوي میکائیل علیہ السلام بارانونه وریو او پیداوار کوي نو کدی را باندې وحي راوړل نو د بیا ټیکو موږ چې دنه منودل نرمي خبرې پکار دي سختي خبرې موږ نشو منودل لا خلقم وای هغه مولا د خلکو خوخي چې هغه نرمي خبرې کوي وای دا سخت چې دنه هغه نشو منودل نو یوازې په نرمو باندې کار نه کیږي سخت به وسره چې دنه هم منی دا د الله کتاب دی په دې کې سخت خبرې می په دې کې بچ دنه نرمي خبرې می نو وس د رسالت متعلق هغه جوابات دي خام مخکې د عقیده متعلق او توحید او وس د عقیده د رسالت متعلق بحث شروع شو قل ورته وایا من کان عدوا سوک چوي دشمن لجبريل عليه السلام فانه نزله دلته یو خبره پټه پرته ده دلته دا شرط او جزاء چې دنو هغه نه ټکی خبره چې پټه پرته ده نو دسی وایا قل من کان عدو لجبريل فانه کافر نو شرط او جزاء به چې دنو ټک شي څوک چې دشمنی د جبريل نو هغه کافر ده یا هغه هالکن هلاکیدون کې ده دا غي د دشمنی چې دنو ټک نه ده دا غي د دشمنی چې دنو جایز نه ده ولی فانه پس بشکا نزله نازل کړی دی دا قران علی قلبک پزړستا باندې نو دا جواب بیا ټیک شو جواب یې څه شو چې فانه نزله یقینا دغه جبريل نزله نازل کړی دی دا قران علی قلبک پزړستا باندې نو د وحی او د قران تعلق غره د زړه سره دی ښا د دماغ سره نه دی څه سره دی د زړه سره دی او دا زړه نه دی دا د آخرت په باره کې سوچ کوي او دماغ نه دی سوچ او عقل
دا د دنیا په باره کې او د دنیا کارونو په باره کې سوچ کوي. ګوره ابراهیم علیه السلام نه دی کله چې ورته وردانګه ده نو د عقل او د دماغ ورته ویل چې مو وردانګه او د زړه ورته ویل چې ورودانګه عشق دی ورودانګه. ځکه عقل سړی ته وایي چې ورته مو وردانګه، دماغ سړی ته وایي هلاک کېږي تباه کېږي، او دا زړه چې دی دا بل سوچ کوي د بل دنیا د بل عالم په باره کې. نو دې زړه ورته ویل ورودانګه. نو د روحانیاتو د قرآن د وحي تعلق د څه سره دی؟ د زړه سره دی. او په دې زړه کې هم داسې معمولي غوندې کې دماغ شته دی ښه، دا د دماغو ته کمانډ ورکوي چې دا کار کوه او دا کار چې دی نو مه کوه. یو امریکایي ډاکټر دی هغې کتاب لیکلی دی نو هغه په دې کې لیکلی وایي there is a little brain in the heart. وایي په دې زړه کې نه دی معمولي غوندې کې دماغ ورشته، په دې زړه کې مو دماغ دی. نو د دې تعلق د څه سره د زړه سره دی ښه. باذن الله په خپله نه دی نازل کړی، جبریل په خپله نه دی راغلی، دا وحی په خپله طبع نه دی راوړی. باذن الله بامر الله په حکم د الله باندې، د الله تعالی په حکم باندې دا وحی چې دی نو راوړل. او بیا داسې وحی ده مصدقا لما چې هغه تصدیق کوي لما د هغه کتابونو بین یدیه چې د دې نه مخکې وکړه. نو تاسو د دې سره څنګه دشمني لرئ؟ دا استاد د کتابونو هم تصدیق کوي په توحید کې، په رسالت کې، په آخرت کې. او بل وهدن او هدایت ته دا قرآن دا وحی وبشرا او زیر دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو. بخاری حدیث نقل کړی دی عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ. دا په مدینه کې وو، د اهل کتابو يهودي وو، پاول کې د تورات غټ عالم وو. او دا چې کله راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه خبر شو چې آخرنی پیغمبر راغلی دی، نو دی راغی او دی وویل د ځان سره زه یو څو تپوسونه کوم، یو څو سوالونو، کله دې سوالونو جوابات یې راکړه نو دا به حق پیغمبري. نو عبدالله ابن سلام چې راغی نبی علیہ السلام باندې سوالونه وکړه. یو سوال داو او عبدالله ابن سلام دا ویل چې دا سوال د دې سوالونو جوابونه بغیر د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلوم، نه به صرف پیغمبر ته معلومي، که دا حق پیغمبري مال به جواب راکړي. نو یو سوال دا وکړو وای دا بچی چې پیدا شي کله دا مور ته ځي، کله د مور په شان دی، کله د پلار په شان دی، دا ولي؟ کله مور ته تللی، کله چې د پلار ته تللی. یو دا سوال وکړو. بل دا سوال وکړو چې جنت ته مؤمنان اول لاړ شي نو الله تعالی به میلمستیا چې دی نو په څه باندې کوي. بل دا سوال وکړو. او دریم سوال دا وکړو چې د قیامت اولنۍ نښه چې دی نو هغه کومه یوه ده. دا درې سوالونه وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وویله وایي وس جبریل راغلی و ما ته د دې سوالونو جوابونه راوښوه. نو دا خبره چې نبی علیہ السلام څنګه وکړه نو عبدالله ابن سلام وویله ذاک عدو الیهود. نه جبریل نه دی، دا د یهودیانو دشمن دی، یهود د دې سره دشمنی لري. نو بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جوابونه وویله وایي دا بچی کله د پلار په شانتي کی، کله د مور په شانتي کی. وایي دا نطفه نه ده، نطفه اوس پرم دا خو د مور هم شته او د پلار هم شته، چې په دې کم یو غالب شي په دې سپرو په دې نطفه باندې نو بچی عقې ته ځي. که د مور غالب شي نو بچی مور ته ځي، که د پلار غالب شي نو بچی چې دی نو هغه مور ته ځي، پلار ته ځي. دویم سوال د هغې جواب دا دی چې مؤمنان اول جنت ته چې دی نو لاړ شي نو الله تعالی به میلمستیا چې دی نو د مئی د جګر باندې د پاس نری غوښه ده، د مئی چې کوم جګر دی د هغې د جګر د پاسه نری غوښه ده
په هغې باندې به الله تعالی میلمستیا کوي اول به چې دغه غوښه خوري د مېږې د جګر د پاسه. او د دریم سوال جواب دا دی چې د قیامت اولنۍ نښه دا ده چې یو اور به راوځي د مشرقي علاقو نه، مشرقي طرف نه، او دا خلک او دا انسانان به چې روان کړی مغرب ته او شام، فلسطین، مراکش، دغې علاقو ته. اوس دا راغلی نه د دې پته نه لګي چې دا به حقیقي اوري او که دا به فتنې، نو دا به چې کېږي خلک به هغې مغرب شام طرف ته چې غونډه. نو عبدالله ابن سلام کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله وانک رسول الله، مسلمان شو. په یهودو کې ډېر کم خلک مسلمانان شو دي. دا د تورات عالم او حق پرست انسانو او ایمان چې هغه راوړو، مسلمان شو، صحابي ته چې هغه جوړ شو. دا حدیث بخاری نو نقل کړی دی. من کان عدو لله، څوک چې دشمن د الله تعالی و ملائکته او د ملائکو، دا جواب دی دای خبرې، و رسوله او د رسولانو، و جبریل او د جبریل علیه السلام، و میکال او د میکائیل علیه السلام. فإن الله، پس بشک الله پاک، عدو للکافرین، دشمن د کافرانو دی. نو څوک چې د جبریل علیه السلام سره دشمنی لري، نو دا په حقیقت کې د الله سره او د رسولانو سره، د ټولو ملائکو سره چې دشمنی لري. ځکه چې جبریل خو د ځان نه وحی نه راوړي، هغې خو چې دی نو د الله حکم او د الله تعالی په حکم باندې وحی راوړله، او دا رسولانو په خپله چې دی نو نه دي رسولان شوي، دا خو الله تعالی چې دی نو رسولان کړلي. جبریل سره دشمنی دا د ټولو رسولانو سره، د الله سره او د ملائکو سره سره دشمنی ده. خجی ملائک دا خو د نور نه پیدا دی، د نور نه الله تعالی پیدا کړلی، او د الله تعالی تسبیحات وی. دا مخکې مونږ په هغه ځای کې تیر شو دا سبق، وعلم آدم الاسماء کلها، په هغه ځای کې. جبریل جبر معنی ده عبد، دا د عبرانی لفظ ټکی دی. او ایل وی الله ته، ایل څه ته وی؟ الله ته. او جبر څه ته وی؟ عبد ته وی، یعنی عبد الله. میکائیل دام دغه شانتی کې دی. میک دا وی عبد ته، او ایل چې دی نو الله ته دغه شانتی کې. اسرافیل دی عبد او ایل باندې الله. او اسرائیل دا نوم نه دی، نه په قرآن او په حدیث کې نشته. دې ته په قرآن او په حدیث کې نوم راځي ملک الموت، مخکې به راځي بیا. او اسرائیل دا نوم چې دی دا تاریخ د کتابونو نه را نقل دی، تاریخي کتابونو نه، په قرآن او په حدیث کې نشته. نو دا څه شو؟ دا دشمن چې دی نو د الله تعالی شو. ولقد انزلنا، او یقینا موږ نازل کړي دي الیک تا ته آیات بینات، آیاتونه ښکارا. آیات بینات څه معنی؟ واضحه، واضح احکام چې حلال او حرام چې دنو ښکاره دي، او رسالت او توحید دایم چې دنو ښکاره واضحه دي. په دې کې څه پټ پناه چې دنو هغه نشته. پټ پناه په هغه څه کې چې هغه دروغ وي، او دا بالکل هر څه چې دنو ښکاره دي په ډاګه باندې دي. حلال او حرام چې دنو هغه ښکاره دي. او بینات معجزو ته هم ویل کېږي. معجزو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام غټه معجزه چې دی نو هغه دا قرآن دی. ستا مخې ته چې دی نو دا پروت دی، دا غټه معجزه ده. او داسې معجزات چې څنګه پخوانو پیغمبرانو ته ورکړلی شوو، داسې معجزات زموږ پیغمبر ته چې دی نو هغه نه دي ورکړلی شوي. هغه د یو وخت سره معجزات و، هغه بس بیا ختم شو. او قرآن داسې معجزه ده چې دا د قیامت پورې چې دی نو معجزه ده، قیامت پورې. او دا هغه پیغمبرانو دا معجزات نه وو، دا دغه وخت د خلکو سره چې مناسب و. دغه وخت د خلکو سره، لکه د صالح علیه السلام معجزه دا و چې د کمرې نه چې دی نو هغه اوښه راووتله. هغه پخواني خلک نه و، هغه ساده و. هغه الله تعالی حق ته په دې طریقه باندې چې دی نو راوستله.
او د هغوی علم چې دی نو هغه کم و او دا امت نه دی په دې کې ډېر هوښیار خلک دی او ډېر قابلان خلک دی نو دیو د چې دی د وحي ضرورت دی او د علم ضرورت دی دیو ته نو قرآن داسې کتاب دی چې د اوسه پورې چا مقابله ونه کړله داسې معجزه ده او په دنیا کې بل چا داسې نه دی ویلی چې زما د کتاب مقابله څوک نشي کولی د دې قرآن مقابله چې دی نو هغه څوک نشي کولی ښه دا داسې معجزه ده او دا نه ختمېدونکې معجزه ده وما یکفرو انکار نه کوي دلته د یکفرو معنی به انکار کوي انکار نه کوي بها د دې نه الا الفاسقون مگر ناپرمانه امام حسن بصری رحمه الله وی کله چې د مؤمنانو په باس کې فاسقون راشي نو التبا مراد داغې نه غټ ګناه کبیره ګناه مؤمنانو نه په باس کې راشي او چې د کافرو په باس کې راشي لکه دلته چې راغلی فاسقون نو الته مطلب دا ده چې دو په دې پسخ کې او په دې کوپر کې چې دی نو هغه ډېر دننه چې دی نو هغه تللی لکه یو سړی نه پوهېږي علم ورسره نشته نو دام ګناه دی خو دا لږ ګناه دی لږه نافرماني ده خو یو سړی د علم باوجود هغه کوپر کوي علم ورسره یي نو دا دغه چې دی نو بیا په دې کوپر کې آخرني حد ته چې دی نو سړی ورسېږي دې ته بیا فاسقون وایي معنی به دلته کې چې ډېر نافرمانه چې ډېر په دې کوپر کې چې دی نو وردننه شوي او کلما آیا و هر کله عهدو چې دیو لوز وکي عهدن یو لوز وعده وکي یو وعده نبذو نو غرزه فریق یو ډله منهم د دیونه د یهودیانو کار دا دی چې دیو د الله تعالی وعده او احکام نه دي هغه چې دنو مات کړل ښه او الله تعالی د دیونه وعده اخیستې او په تورات باندې او بیا چې دنو دیو باندې د غر تور چې دنو اوچت کړو هغه هر څه وعدې چې دنو دیو ماتې کړلې او اوس نن سبا چې یهودیانو سره څوک معاهدې او لوزونه کوي اسرائیل سره د هغې هم دقه حالي د هغې هم دقه حالي چې وعدې به ماتې وو د دیو مشرانو دا کار کړی نو کشران اولاد به دا کار نه کوي څه چې وعدې ورسره څوک کوي نو هغه به ماتې وو او په مؤمنانو کې چې دا صفت راځي ډېر مؤمنانو کې دا شته وعده ورته هېڅ شی نه ښکاري وعده کوي او وعدې ماتې وو دا د وټونو په دې وخت کې دا څومره خلک وعدې وکړي او بیا خپلې وعدې چې دی نو ماتې کړي وعده ماتول کبیره ګناه دی ښه کبیره ګناه او یو سړی کبیره ګناه کوي او ته ولې ووټ ورکوې ته ځان نه مشر کوې د دې خو آیین پاکستان هم چې دی نو اجازت نه ورکوي چې څوک په حرامو کې اخته یو په کبیره ګناه کې اخته یو هغه به ځان دپاره مشر نه جوړی او دلته وعدې خلک کوي او وعدې چې دی نو سر ته نه رسوي ولې قرآن نه وایي چې ان العهد کان مسؤوله د وعدې په باره کې به چې دی نو زه تپوس کوم نو مؤمن مسلمان هغې ته وایي چې هغه به وعده نه ماتوي لوز به نه ماتوي نو یهودیان نو دا بد صفت دی قبیح عمل دی چې دوی د الله تعالی وعدې څه وکړلې دا یې ماتې کړې او کلما کې دا حمزه د استفهام دپاره راغله آیا هر واري به ته وعده ماتې نو داسې مه کوه چې ته به هر ځله د الله تعالی وعده ماتې ښه جي بل اکثرهم بلکې اکثر د دیونه لا یؤمنون ایمان نه راوړي الله تعالی داسې نه وایي چې ټول ایمان نه راوړي څو پکې ایمان راوړی او که نه عبدالله ابن سلام وایي اکثر پکې چې دنه ایمان نه راوړي لږ پکې ایمان راوړي ولما وهر کله جاءهم چې راغی دیو ته رسول یعنی نبی علیہ السلام ډېر عظیم پیغمبر من عند الله د طرفه د الله نه مصدق لما چې هغه تصدیق کوونکی دی معهم د هغه کتابونو چې د دوی سره دي نبذا فریق نو گزار کو من الذین د هغه کسانو نه فریق یوې ډلې من الذین د هغه کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړی شوی د کتاب نو د الله رسول دیو له راغی او د دیو تصدیق یې کولو د دیو د کتابونو او دیو هغه خپل لوزونه خپل وعده او د تورات احکام نه دي هغه هم چې دین گزار کړه
کله په قران کې اوت الکتاب راضی او کله آتیناهم الکتاب راضی. کله چې الله تعالی د دیو نه خپای کنه يهوديانو نه خفغان اظهار کوي نو الله تعالی وي اوت الکتاب ما ول ورکړو کتاب ورکړې شو ول کتاب او کله چې الله تعالی ته خوشاله نو آتیناهم الکتاب مونږ ورکړو دوی ته کتاب. نو دلته د خفغان اظهار دی ښا اوت الکتاب ورکړې شو ته کتاب کتاب الله کتاب د الله ورا ظهورهم ورستو د شاګانو نه کأنهم لا یعلمون گویا چې دیو نه پوهیږي چې دا د الله کتاب دی گویا چې دیو نه پوهیږي چې دا د الله تعالی رسول دی. نو ته یهودیان څه شو د الله تعالی کتاب یې څه کو شاته چې دنه گزار کو د شاته گزارولو مطلب څه دی یعنی دیو چې دنه هغه حلال حرامونه حلال حلال ونه ګڼله او حرام چې دنه حرام ونه ګڼله دیته چې دنو شاته گزاره ویو. په بیت المدراس کې او مدینه کې به تلاوت کولو توراتو ویلو به خلکو ته به سبقونه ویلا خو عمل پې نه کولو. لکه نن سبا چې مسلمان چې دنو هغه پلاسو کې ورسره ده تلاوت یې کوي خو عمل چې دنو عمل میدان کې چې دنو هغه بیا صفر ده عمل پې نه کوي. نو عمل په قرآن باندې سره چې د دې حلال حلال وګڼي او د دې حرام چې دنو حرام وګڼي. نو کتا دې څه وکړله عمل دې په وکړو نو تا کتاب شاته غزار نه کو او که عمل دې په ونه کو تش تلاوت کولو يهوديانو پشان نو قران سوی ورا ظهورهم غزار کو اخو د شاګانو نه یعنی حلال حلال ونه غنله او حرام چې دنو حرام ونه غنله. بس دا آسان دی. او بیا ورستو دیو په چې د الله کتابه غزار کو شاته نو په کوړو په تعویذونو پسې ورپسې شو. دا به سبانه سبق ان شاء الله. ول ورته وایا من کان هغه څوک چې وی یادون دشمن له جبرئیل علیه السلام فانه پس یقینا هغه یعنی دلته غله پس پټ پروت ښا فانه کافرون هغه کافر دی یا هلاک دی دا دشمنی جایز نه ده. ولی فإنه پس بشکا غا نزله نازل کړي دا قران علی قلبک پس رستا باندې باذن الله بامر الله په حکم د الله مصدقا لما چې هغه تصدیق کوون کې دی لما دا کتابونو بین یدیه چې مخکې د دینا دی قران نه چې مخکې دی او هدن او دا قران هدایت ته او بشرا او زیر دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو. من کانا سوک چې ویادون دشمن لله د الله تعالی او ملائکته او داغه د ملائکو ورسوله او د رسولانو داغه او جبريل او د جبريل هر یو چوي و میکال او میکائیل علیہ السلام فإن الله پس بشک الله پاک عدو للکافرین دشمن دی د کافرانو. ولقد انزلنا یقینا موږ نازل کړي دی الیک تا آیات بینات آیاتنا واضحه ښکارا وما یکفر بها او انکار نه کوي د دین الا الفاسقون مگر هغه ډیر نافرمانه مگر هغه کسان چې هغه ډیر نافرمانه دي په حد کې سر تر رسیدلی په نافرمانی کې اخر سر تر رسیدلی. او کلما آیا او هر کلا عهدو چې دی وعده وکي او لوز وکي عهدن یو لوز نبذه نو غرزي فريق يدل منهم د دیونا یعنی ټول نه غرزيو سب کې دي سدي چې هغه د الله وعده غرزي. عبد الله ابن سلام خو وعده و نه غرزول کنه په تورات باندې مضبوط ولاړو او به په قران او په نبی له سلام باندې ایمان راوړو. بل اکثرهم بلکې اکثر د دیونه لا یؤمنون ایمان راوړي. ولما هر کله جاءهم چراغ دیو ته رسول من عند الله د طرف د الله نه مصدق لما چې هغه تصدیق کوونکی دی ما هم د هغه کتابونو چې د دیو سره دي نبذا نغزار کو فریق یډل من الذین نا کساننا اوتل الکتاب چې ورکړل شو ته کتاب الله کتاب د الله یعنی توراتو ستی مراد د تورات چې بیت المدراس کې به تلاوت کول او وړو ته به سبقونه ویلا او عمل به نه کو نو دا د سیدل که شاته چې گزار کی ورا ظهورهم ورستو د شاګانونا کانهم لا یعلمون گویا کې دیو نه پویږي دیو سره علم وو
او چې عمل یې پې نه کوو او دا په قرآن باندې ایمان راوړو را نه وړو د الله رسول یې ونه منودو نو دیو داسې دي لکه جاهلانو گویا کې دیو نه پوهېږي جاهلان دي